یاره د عیده په مسئلې وغږېږي یې دروغی چې را د بعد عیدونه نه وکړي قرآن شاء الله جل شانه فرمایي لن ينال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله یہی چې دا تاسو قربانۍ کې مې کوي څه الله جل شانه په قرآن شاء فرمایي دا غوښه دغه شی بعد ضرورت الله ته نشته دی دا الله نه خوري دا انسان له تاسو خوري څه فائدہ دو چې دا خدای دا قرباني درخه وړي تاسو تقوا کسي چې خوې کانه کو یواد ویری په خرج کوي کا نه خرج کوي عبادت خالی د مفت ولانه دی انر دی چې تصویر وبوسي چې مطلب زر تلاوه لہذا دام را رکعت نه فرقه قربانی کو مالدار کا قربانی نه کو نو دغه قربانی مطلب الله جل شانه د انسانونو تقوا مرادو اده پرهیزګاری کسي ا قربانی څو مسالې داسې دي چې په ځون په اول په چار هادي کله چې بیا مکان شي ملاوي د چوټي شي در اول خدا چې تو قربانی کوي په خپل لوستا کوي په صدا لولوي کچیره وویل د چې یاره زه ډاکټر صاحب معذور دی خپل نه شکلای تو ته دا وایي در سره زیر دی وي که زنانه چیرې په یوه باغ رانیولې وه کور په ماحول کښې وه دا هم مذبوحات حاضرېږي ځکه چې دی یې دی او د پردي په حالاتو کښې دا ورته حاضرېږي چې دې پرده نه خرابېږي چې د قرباني وي ها بل وکیل ها جوړولی شي که نه شو حاضره بل چې ته وویل مشکلات وي بیا ټیک تو او بله خبره ده تکبیر ویلل ضروري دي په چار ضروري دي چې تکبیر ووایي چھوړی یې چې شاته راکا چې ځناور ته تکلیف نه وي یو ځناور مخ ته بل ځناور مال ولاوه چې آپ یې ځوروې او دا پسه ډېر محترم دی داسې مه کوه چې دګوې بې قدره کوې دی یو دا احترام حاصل کوي او بل دا چې مخ وې قبله ته کوې چې ځناور کې مال ولاوې مخ ته قبله ته وي او بله یوه کیسه په دامان شردرېمې زیا په مو د خپلې ښځې عید نشته د مو د ورور نشته د پلور نشته د خور نشته په هر سړي باندې خپلې غنا د مالدارۍ مطابق کوي کله وروی میږي رواج دی چې یاره ښځه چې واده شي اول دعا کوله مور پلور ورته کوي بیا یې خاوند ورته کوي داسې خبرې دي دا یې شریعت سره ایستل چې خپل څوک مالدار وي پاده یو د بل په عید یې نیولی نه دی پلور یې د زوی په ول نه دی نیولی زیا یې د پلور په عید نه دی نیولی بهر کې ښځه په خاوند نه دی نیولی خاوند یې په ښځه نه دی نیولی او دومه خبره ده چې ځنې کله ورداسې وشي چې قرباني اووه باخریدي پکښې خو اووه کسه سړي نه پیره کېږي پنځه والا ګډ شوي یعنې چې څه خبره نه دوی په پنځه یوه کې ځناور الول کې اووه باخریدوي خو د غوښه برابر تقسیم کې په ټول یې والا وتالی چې تو کې کامه بېشه یونسي ځکه بیا خو باغره درخه کامه شوه قرباني دې ونه شوه او په ټول چې وي بیا دا کامې بېشي نرسي که چیرې داسې وه چې ډور وه خوف ول یا کامې ټول طریقه نه وه بیا یې چې دا سار لری پښې دا په ګوشې ګوشې باغره شیش دی په ایز پې وکړې چې چاته توره څرنګه وي راغله بیا ټیک شو خو که خالي م غوښه تقسیموله غوښې تقسیم بیا په ټول باندې دی او بله یوه مسله دا هدو چې کله ور د ځناور کله ور د ځناور سترګال یا د نظر درما سالیا په دانا زیوتای که ختم و لیای غوش لیای لاکه په درما یا په درما یک تیاری په دانا زیوتای کاټ و پدای سترګا لیا نظر لله پاتا لګی چې سورا دې دی دای چې څو قرباني کوه کې احساس وي اته دا پته لګي اولیا لاکه اولیا ور سره غوش درما په درما نه جوتای کاټ و پدای باندې ید نشي اشکر مساله روغلا اشکر متاول درې صورتونه دي چې لاوي پوسا کوپه متاوي پدا کیږي جو پدامان شموتوي پدو کیږي لیو بالکل کیس په دماغ شموتوي چې دماغ خواټیږي ها وینا پر ووزیلیا مطلب سپینه بر ووزي کیم نا ور درېمي پا باندې نه کیږي چې ښکار کله دماغ بنیاد نه غاوي ارموتوي په صورت باندې نه کیږي
اپشي مسله دا ده چې یو پښه لګولی شي لږ زورګی پې کړی شي په دا چپ دا وایي ګوډه دا وي په دا هیڅ شي که چیرې په درې پښې لګېدلی شوه په درې پښې د څلورمې پښه لګولی نه شو بیخي په دا بیا هم نه کېږي دغې ځناور بیا هم یې دا جایزه کله ورداسې وشي مختصر یې ځکه کوو که نه چې بیا په ډېره وجدي صلاباتې خلک نه یې سر پې خلاصېږي او نه مطلب تنګېږي هم که دا خو پیرا یوب دریوب دی د قربانۍ مسایل یا د عیده احکام او په داخر شیوه مسله دا هدو چې کله ورمیشتو سه ځناور الولوي په دا این مکار طایب جان شي لیا پښه مته شي لیا سترګه ړانده شي لیا لاکې بلکل په دا پوسار شي داسې پرې شي چې دغې لره اعتبار نشته خیر دی که د مصبوخي او وینڅه ویڅه که واب پې وکه دراب شم سره نسکور که ړیندم که لیا لاکې پرې شوه لیا سترګه ړنده شوه لیا مطلب هوش پرې شه په دا صورتونه کښې خیر دی د هغه ځناور الول که ځکه چې دا پرې کېدلې هی د هغې ذبح حصه دي خاص په موقع د ذبح کښې دا اعمال وشه نو بیا د عیده دپاره خپل تکبیرات یې یوه خبره ده چې د عیده تکبیرات تشریق په دا پنځه ورځې کښې درویشت لمانځنه کېږي په دا کښې ویلل یو رې په لمونځنه ورځ دی د نر دپاره د ښځې دپاره ویلل واجب دي نر دپاره یو رې په زوټه ویلل واجب دي باقیات تاک درې دي پنځه دي دا مستحب دي ښځینه دپاره یو رې ویلل واجب دي ادی په پټه ویایي خیر دی په سوکا سره دی وویایي نو ذیالحجې دی ګایز نه تر 14 مزدګار پورا په دا 15 ورځې کښې تکبیرات او تشریح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا واجب دي چې نه وایي په دا ګناهګوري دا صریح احکام دي او وټ دا د ګناه د جایز ناجایز خبرې دي په دا باندې میشتو ګناهګورېږي دوست دا کوي په کور شي زنانه ته هغه وشي او اته دا خبره کوي په دا احکام وي پوهوي الله جل شانه خدا متهم فهم رکو